سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د پېښور نه. د پاکستان ایرفورس د طرف نه یو ځل بیا د طالبانو په نظریاتي مرکز قندهار باندې اټیک شوي دي بیګا د شپې، او هغې کې چې کوم ډیټیلز مخې ته راځي د افغان میډیا د طرف نه او د پاکستان د عسکري ذرایع نه، هغه دا شان دي چې نه صرف دا چې هلته کې په درځنونو باندې کسان چې دي چې هغه افغان طالبانو او بیا د خوارجو چې کوم اصطلاح موږ استعمالو هغه په نښه شوي دي، بلکې د قندهار د کوم ویپن سپلای چې ډیپوز وو هغه هم په نښه کړي دي. کوم ویجوالز چې مخې ته راغلي هغه ډېر خوفناک دي، او د افغان میډیا تر مخې په درځنونو نه بلکې په سوونو باندې میزایل او راکټ چې دي هغه فایر کړي دي په مختلفو ټکانو باندې. څومره ټکانې چې په نښه کړي دي د هغې تعداد د 5 نه واخله تر 7 پورې ښودلی کېږي، او د مختلفو میډیا هاوسز چې کوم ریپورټس را روان دي د هغې تر مخه د مولوي هیبت الله اخوند چې هغه افغانان یا طالبان ورته امیر المؤمنین وایي د هغه کور چې دی هغه هم په نښه کړی دی. اول د افغانستان د بعضې چې کوم بهر ناس مختلف گروپس دي د هغې د طرف نه بیا د پاکستان د ډېرو معتبرو صحافیانو د طرف نه د دغه حملو نه بعد داسې خبرونه راغلل چې ګنې هیبت الله خوند چې دی هغه هم په دې کې وژلی شوی دی، خو د هغې تر اوسه پورې تصدیق هم نه دی شوی، او کم خلک چې په دغه ټولو څیزونو باندې نظر لري د هغو خیال دا دی چې هیبت الله څنګه چې د افغانستان د کیپټل کابل نه بعضې وزیرانو په باره کې د اطلاعات دي چې هغې نورو صوبو ته یا لرو علاقو ته منتقل شوي دي، دغه رنګې اطلاعات د هیبت الله په باره کې هم دي چې هغوی ته د انټلیجنس نه دا پته لګېدلې وه چې پاکستان کارروایي کوي، او د هغې د یرې نه یا د ځان بچ کولو لپاره هغه په قندهار کې نه و. د پاکستان او د افغانستان د دغه تریخوالي چې پاکستان د طرف نه هغه اوس په جنګ کې بدله شوی دی، هغې کې یو ځل بیا چین دا درخواست کړی دی، مشورې ورکړې ده چې پاکستان او افغانستان دې روغه جوړه وکړي او د جنګ چې دی دا دې ودروي او د مذاکراتو لار دې اختیار کړي. خو د پاکستان د مسلسل حملو نه دا ثابتېږي چې پاکستان د مذاکراتو یا د مفاهمت یا د روغې جوړې په موډ کې بالکل نه دی. راتلونکو ورځو کې څه کېږي، افغانستان د دې رد عمل څه ورکوي، خو دا خبره ډېره واضحه ده چې د کالردم ټي ټي پي د بي ایل اے او د بعضې نورو ګروپونو چې کومه سرپرستي د پاکستان په موقف مطابق یا د بیانیې مطابق د افغان حکومت طرف نه کېږي، هغې د افغانستان یا دغه پالیسۍ یا دغه سرپرستۍ د افغانستان مستقبل چې دی هغه یو سوالیه نشانه کړی دی. ډېره مننه.